اوس استاد محترم شیخ ادریس صاحب شهید رحمه الله دا شهادت نه پس تاسو به لیدلی وي ډېر خلک په دې روډونو راوتي وي او درنې کوي، احتجاجات کوي چې د حضرت شیخ صاحب حافظه الله سره ډېر ظلم وشو. خو زه په دې کیسه نه پوهېږم چې آیا دا درنې او احتجاجونه تاسو د چا خلاف کوئ؟ نو چې کوم کسې قاتل دی هغه قاتل را ونیسئ، حکمت عملی پس پرېږدئ. د حکمت عملي مو والله چې مونږ خراب کړي یو. حکمت عملي اوس چېرته کېدی؟ تاسو ته به قاتل معلوم وي چې د کم قاتل برخلاف تاسو احتجاج او درنه کوئ، هغه ونیسئ که نه. او که درته معلوم نه وي نو تاسو بیا احتجاج سره کوئ. نو ځکه زه وایم محترمو دا احتجاجونه او دغه درنې مونږ ډېرې زیاتې کړي دي. حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمه الله په شهادت باندې ورسېدلو، مونږ په درنې بدرنو باندې ستړي شولو. حامد الحق صاحب په شهادت باندې ورسېدلو، نظام الدین شمزی صاحب په شهادت باندې ورسېدلو، نور محمد شهید صاحب په شهادت باندې ورسېدلو، نور محمد شهید نه پس معراج الدین شهید په شهادت باندې ورسېدلو، عادل خان شهید په شهادت باندې ورسېدلو، یوسف لودیانوي په شهادت باندې ورسېدلو. څومره په زرهو علما په شهادت باندې فایز کېږي، په شهادت باندې رسیږي. مونږ هم دغه کار کوو، راوځو روډونه بلاک کو، درنې وکړو او احتجاجونه وکړو. 3 ورځې میاشت بس آرام سره کښېنو چې بس مونږ حق ادا کړو. والله العظیم دا د شیخ صاحب د وینې سره خیانت دی. دا هېڅ د شیخ صاحب وفاداري نه ده. د شیخ صاحب وفاداري دا ده ظالم را ونیسه. کتب علیکم القصاص، قصاص واجب دی، فرض دی. را ونیسه، قتل و انجام ته ورسوه، بیا ته ګوره چې بل شهید کېږي که نه. خو مونږ چونکې په هر ځای کې هم دغه کار کوو.